محترم مسلمانانو، نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ باندې څوک دا وظیفه وکړي، الله پاک به د انسان ته بې پناه مال او دولت ورکوي. دومره مال او دولت او رزق به الله پاک د بنده له ورکړي چې د دې بنده د 7 نسلونو به محترمو دغه کافي شي. دومره رزق په دې آیت کې پروت دی، دومره مال او دولت دا په دې آیت کې پروت دی. دغه رنګه که تاسو داسې یې، ستاسو حاجتونه نه پوره کېږي، دعاګانې نه قبلېږي، مشکل نه ختمېږي، انشاءالله دا وظیفه د هرې مسئلې علاج دی. او تاسو قرض نه ختمېږي، نو همدا آیات 41 ورځو پورې د ووایئ، انشاءالله العزیز ستاسو به قرضې ختم شي، ستاسو به هره مسله دا به الله پاک ختم کړي، مشکلات به دې ختم شي، پریشانۍ به دې ختم شي، حاجت به دې پوره شي. دغه رنګې محترمو د مال او دولت ټینشن دا به ته نه کېږي. تاسو به راواړوئ سورت هود آیت نمبر 6. هغه کې چې کوم آیات دی، الله پاک پر آیات کې یو ناشنا غوندې خبره کوي. وما من دابة نشته د یو زنده سر فی الارض په ځمکه کې الا علی الله رزقها، د هغې رزق دا په الله پاک باندې دی. څومره چې په مخ د ځمکه زنده سر د اوسیږي، د هغوی رزق دا په الله پاک باندې دی. الله پاک هر چا له رزق ورکوي، انسانانو له هم ورکوي، ځناورو له هم ورکوي، چینجو له هم ورکوي. دغه رنګ عیسی علیه السلام یو ځل یو کاڼی په امسا باندې او 7 پیرې دا کاڼی وچاودو او دننه پکې بل کاڼی، نو بیا الله پاک ورته وایي په دې 7م ځل هم ته را کاڼی ووهه، او چې کله یې ووهه نو د هغې نه یو چینجی دا راووته او په خوله کې شنه پاڼه وه. نو د 7 کاڼو دننه الله پاک یو چینجي له رزق ورکولی شي، نو موږ له به یې خامخا راکوي. نو کوشش وکړئ محترمو، تاسو دا وظیفه 41 ورځې وکړئ، 41 ورځې وکړئ. ترتیب او طریقه کار به داسې وي چې تاسو به 7 پیرې درود شریف ووایئ، 7 پیرې، او دغه رنګې 100 پیرې به استغفار ووایئ، استغفر الله. د هرې مسئلې علاج دا به استغفار کې شته. دغه رنګې بیا به ورپسې 140 پیرې د آیات وي، مکمل آیات تاسو په سکرین باندې ښکاري، همدغه آیات مکمل دا وي. بیا به د هغې نه بعد 7 پیرې درود شریف وي، بیا به دعا وکړي. آیات څنګه دی؟ وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، تر آخره پورې. کوشش وکړئ محترمو دا وظیفه په خپله مو کوئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.